ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صلى الله وسلم على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. على الكرسي تراك على المسؤول. الله جل جلاله فرمائے إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. دا سورة پلس بس الله جل جلاله بقرآن مجید كم ذکر شروع دی باقی کہ الله جل جلاله بار بار کفار ته جهنم مبارک ورځ د قیامت مبارک دی ورته شروع د اسلام ومنه دا ومنه زما دا علامه دا زما دا علامه دا زما دا علامه چې کوم په خلک دی الله جل جلاله عقل ورکړي په دې خاله کې چې ما ځا الله جل جلاله یو داس ځان پیدا کړی د دنیا او زمين پر سر باندې چې بزون کوم هغه ځون وحده لا شریک له د ذات د وجه ځخه کوم هغه مهرباني ده هغه رحم کرم نه کاغه نو ولې ما ته بزون روح صحت او ځون د دې بچا. وس بیا الله جل جلاله په دې صورت کې اذا سماء انفطر وس بیا هغه خلق ته مسلمانانو ته انس جن ته نباتات شجرات علیکم جنون چې کوم الله جل جلاله مخلوقات پیدا کړي. الہ الرحمن په دنیا کې دعاویا قسم نسل پیدا کړي. موږ د ځکه پر سر سے دو نسل ګرځي یو انس دی یو جن دی یو پیرانان دی یو انسانان یو پیرانان دی یو انسانان. الله جل جلاله دغه کوم دعاویا نسلونو مفسرین فرمایي چې دا ابن ماجه او دا کوم نور مفسرین رحم الله فرمایي چې دا کوم در منصور او په نور تفسیرونه کې راغلي چې الله جل جلاله ډېر نسلونه پیدا کړي. یو نسل په بل نسل نه خبر دا د خدای فضل دی چې صرف انسانان جنات پیژنو. جنات هم د الله جل جلاله یو دا کوم تخلیق کړی شی یو جلا یو ذات چې هم خورکی هم شکی هم بدیږي هم ولاړیږي هم ژوند نګي کوي. الله جل جلاله حکم ورته کړی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے جنات او اے انسانان تی دواړه ما نه پیدا کړی د دې شي لپاره چې ژوند نګي دغه تیر کړي ما دغه لپاره پیدا کړی يعبدون چې ما عبادت کوي. وس بیا الله جل جلاله فرمایي اذا السماء انفطرت چې ستیم اسمان پټاو سي سره و ما سره ولړيږي پټاو سره ما یا سره وچاوي فطرت دا دغه مراد هغه د پارن هغه آیات دی چې الله جل جلاله فرمایي زبر اسمان زخه پوست وباسم هغه زینت وباسم
اسمان ساده حال کې سره پاتې دته بیا الله فرمایي د سمان فتوا چې سټیم اسمان در پټاو سره مات شي و اذا الكواكب انتثرت سټیم ستوري سره وپاشل کی سره ونړي سره مات شي ستوري به وپاشل کی مات بس لاړ بسي دا ټیم چې په اسمان کې لوړ مات شي راس په جهنم کې ورګي و اذا البحار فجرت او دا سمندرونه دا روان شي سټیم روان شي دا پارون د آیاتو دلته بیا الله جل ذکر کړی دي چې پارون آیاتو کې الله فرمایلی چې اسمان مر براوا هم دا براو ورځم سمندر ته ستوري براوا ورځم دا سمندر ته دا سمندر بیا اور زمبل کوم بیا بل کوم بیا درې سره دا رقم درې سره او بچی د دنیا هغه براوان کوم بس په جهنم یې ګټ کړ وس الله جل جلاله اشاره ورته کوي الى السماء والفطر چې سټم اسمان سره او ورځي سره ماتي واذا الكواكب انتثرت چې سټم ستوري و پاشل کیږي معنا چې ستوري سره روان سره و پاشل کیږي ابرز په وګو کې ورګي واذا البحار فجرت او بیا به دا سمندرونه درې سي او دا روان سي چیر براس او جهنم د براس واذا القبور بعثرت او چې سټم قبرونه سره پټاو سي سره خلاص سي سره مات سي بعثرت بیا به هر نفس هر انسجن چې هغه مړ شوی او به ټول را پټ سره ژوندي به سره روانه سي علمت نفس ما قدمت واخرت هو بس هر نفس خبر بس هر نفس هر انسان هر جن دا خبر چې د ورځې محشر کې ما قدمت واخرت چې کوم د لاسونو کوم د مخته کړي دی اوس د جن د دنیا ته علمت نفس ما قدمت واخرت دا سوزه الله جل جلاله فرمایي چې علمت نفس ما قدمت دت الله جل جلاله به تاسو په ما قدمت واخرت مخکې ایتو کې الله ویلي چې په دنیا کې انسان د باغ شی په لاس په کار وځي چې د لاس کم کړي یا د پښو کم کړي یا د خولې کم کړي یا د کم سترګو کم کار کړي یا د خولې د زبې د غوږو د بدن حرکات سکنات چې کم کار کړي هغه کار به ورځ په محشر بدله په کار ځي یعنی یو انسان د خپل شوري ذکر کوي الله 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 سبحان الله الحمد لله الله اکبر یو انسان په پزه باندې د جنت خوشبو یا د عود یا د مکه مکرمه یا د حرم شریف یا د مدینه منوره چې کوم خوشبو ده هغه ځان ته راوي یا دا کوم یو علم یو غټ معزز شیخ بزرگ ولی اولاد زمانه دار سره تیر شي هغه خوشبو پر دغه لګیږي هغه قسم خوشبو دي هغه عطر بوی پر دغه لګیږي دا سبحان الله د دې ولی اولاد الله د بزرگ څومره شسته بوی دي دا پزه به هم شبي شدلای شبوای دا برس محشر باندې دا کې گواہی ورکړي دا لکه مسترګي دا داروسی سبحان الله الله جل جلاله څومره غټي دا دومره دنیا قوت زندگی دا د خدای ما څو څوک نشي کولای یعنی هر اندام په خپل جلا او انسان چې کوم کار وکړي هغه کار د ورځ محشر د لپاره راځي یعنی انسان زنا کړی انسان په سترګو غلط نظر کړی انسان په خپل باندې ذکر نه کړی شکنزاري چوپر بدعت کفر شرک غیبت تهمت دا رقم نور الفاظ په ځوین دا رقم وسط دی یا علمت خبر بس نفس هر نفس ما قدمت واخرت چې کوم د شاته پاتې کړي مخته کړي او شاته اخرت او شاته پاتې کړي د دعوه یو انسان نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي که انسان دا وایي چې ځلې ورځ په محشر در ستیم پوری قیامت قائم شوی نه الله جل جلاله ترازو ایش نه ترازو تر ایش ول پوری زما صاحبونه دی ما تر روانه که زم مړیم کنه هغه انسان درې کارونه وکړي اول کار دا د اوبو کو هاي وکاږي د اوبو له هیڅ مراد برمه دی وي وکیل دی اوبو ورکی و محلیت دی اوبو ورکی هغه مسجد ته هغه مدرسې ته هغه دار کم دینی درسګاو ته دینی ځایو ته سپاکې د الله تعالی د رسول ذکرونه ورشي د الله تعالی د رسول خبر ورشي هغه زید د اوبو ذریعه ور جوړ کی تر سکم پورې چې په دې برمه کې اوبوي دا انسان کوم مړ وي که ژوندی وي د اوبو ثوابونه به درته ورسېږي یوه د اوبو ثواب مفسرین فرمایي د اوبو ثواب به دا رقم ورسېږي یو انسان رالی ان شاء الله واخر دې برمېغه زموږ د مسجد د برمېغه دا مسجد برمه تر ما مصر ده دا هغه ټیمر سوی ده دا برمه تر ننه پورې به څومره خلکو اودسونه پر کړي
څومره خلکو به څښلي، څومره خلکو به کپړې به پرې مینځلې، څومره خلکو به ژوند زندګي په کړې. دا برمې ثواب چې مثال و د مالک به طور دا ټیم سیټ رمضان دی د دې ثواب روان. دا انسان مړ دی نشته په دنیا کې، د دغه ثواب روان، د دغه ثواب ادا رقم روان. و دا ما اودس وکړ په دې اوبو باندې، دا د تر ماخستان تر مانځه پورې په دا اودس باندې یم، د دغه تر ماخستان تر مانځه پورې چې کوم عبادت کوم په دې عبادت کې د دغه سره شرکت لمن سره دا هر دې مثال راخه یو دا برمنه کوهی نبی علیه السلام په حدیث کوهی شو لري د کوهی زغنه سبا کویا نه برمی زه خدای مراد دی. اوس په کلی کې تا برموله د کلی وبنس د محلې او د کوزې د وبنس دا برموله هغه په د محلې ته روان محلې ولا چی هم کپڑے او پرېمنځي هم ژوند زندگی هم پکې یا تا په خپل کور کې ولا هم سایل دی وبو ورکړي او ژوند زندگی له وبو ورکړي چا دی وبو ورکړي د وبو ثواب د دغه انسان ته وچه صحت په وکړي ژوند زندگی په وکړه. دا انسان چې تر څټه ژوندۍ وي د دغه انسان هر ثواب کې ستا ثواب ستا په ګناه کې ستا ثواب نشته. دغه انسان کپړې به پرېمنځلې کپړو تر څټه پورې پاکې دي د هغو پورې دغه ثواب تا ته ستا که ته مړې که ژوندی. دا د نبي علیه السلام حدیث شریف د نبي علیه السلام هر قول اشتیا دی. دوم کار نبي علیه السلام فرمایي ما قدمت کې دوم کار به دا وکواس. دوم کار دا دی چې انسان که مړ وي هغه انسان ته به د دغه کار ثواب روان. هغه کار دا دی یو انسان بنا جوړه کړي د خیر، یو یتیم دی، یو کونډه ده، یو بل دا رقم ترنډه ده، یا مسجد دی، یا مدرسه ده، یو دا رقم دیني درسګاوې دی، یتیم خانه ده، یا دا رقم اسپتال دی غیر سرکاري ته ځان په خپل په پیسو جوړه. داسې کار داسې بنا چې په هغه بنا کې د الله او رسول کار کیږي. لکه مسجد مثال کې ته لکه مسجد لکه مدرسه. دا مسجد اوس چا جوړ کړی دی؟ ها د سټي م جوړ ولاړ دی. دا هر چا جوړ کړی دی. تو خاص مزه سپینجری فرمای چې په دا کې مولا غمد صاحب امامت کړی دی، د مولا مولا صاحب پر مولانا مولا صاحب رحمه الله برکات مالیا دا غپلار مولانا هغه صاحب دا هغه د امامت کړی. یعنی دا سټي دا مسجد دی. نو دا مسجد چې هر چا جوړ کړی دی دا ټیم د مسجد ته پورې کا انسان بس نام شام رکھتے چا جوړ کړي د ثواب هغه سره تو روان. مدرسه چا جوړ کړه د ثواب هغه تو روان. د خیر کار چا وکړي بنا یې جوړ کړه هغه بنا کې د الله او رسول کار کړي هغه انسان کله دنیا کوي کنه وي د هغه بنا ثواب او د انسان تو رواني. دا فرمایي دوم کار ما قدمت واخرت. دا دوم کار شي. دریم کار ما قدمت واخرت کې دریم کار دی چې انسان اولاد صالح پرېږدي. یو انسان په اولاد علم کې په اولاد قرآن مجید یاد کې په اولاد صرف قرآن مجید ور باندې زده کې په شعر الفاظ باندې هغه زوی هغه لور هغه ژوندی وي هغه قرآن مجید سهار تلاوت کوي ماښام تلاوت کوي منځونه کوي په مانځه کې د قرآن مجید تلاوت کوي هغه حج ته ولاړې په حج کې تلاوت کوي. ته د خدای پاک ته دومره غریب یې ته د خدای کور ته نه ولاړې ته د نبي علیه السلام زیارت مبارک ته نه ولاړې مزه ستا زوی ته خدای پاک وس ورکړی. دا هېڅکله داسې نشي راتللی چې پلار دې غریب وي زوی دې هم غریب وي. پلار یې غریب دی زوی ته به الله رزق ورکړي. زوی به موړ وي پلار به موړ وي زوی به غریب وي. دا رقم بدلیږي رابدلیږي دا رزق بدلیږي رابدلیږي. دا انسان خپل رزق لیکلی. نو مثال کې طور پر تا زوی ښه تربیت وکړئ په علم دې واچولی علم دې په وکړئ علم دې نور باندې وکړئ هغه موقع د سره تېره شوله راپورټ سره بس قرآن مجید ور باندې یافته هغه موقع د سره تېره شوه راپورټ سره قرآن مجید ور باندې زده کړه د قرآن مجید زده کړه ور باندې وکړه. پنځه وخته لمونځ ور زده کړه د روزې احکامات ور زده کړه په روزه کې بسمې باندې له ځان سره کښېنوه په روزه ماتې له ځان سره کښېنوه. هر قول هر فعل هر قول معنا هر خبره هر فعل معنا هر کار چې ته د زوی مخته کې زوی به هغه کار تاسو زده کوي هغه کار به تاسو زده کوي. دا به زوی ته مړ شولې زوی دغه رقم روزې نیولې زکاتونه یې نیول زکاتونه ورکول حج یې کولی دغه رقم پنځه وخته لمونځونه یې کولی قرآن مجید تلاوت یې کولی علم در باندې کړی د علم پرېوتل یې شروع کړل. د دغه ټوله ثوابونه تر هغو پورې چې څه ټیم پورې دا ستا زوی ژوندی که دا ستا زوی دا خپل لمونځ دا خپل کلمه دا خپل روزه او لمونځ زکات روزه حج دغه رقم د علم دغه رقم د قرآن مجید حفظ دا بل چا ته منتقل کړی د بل چا زوی ته منتقل کړی دا سړی په زوی کې هم ستا ثواب ستا هغه سړی بل چا ته منتقل کړی دا هغه سړی په زوی کې هم ستا ثواب ستا ستا زوی دلته دی هغه چیرې دی
مگر بیا هم ستا ثواب ستا. نبی علیه السلام فرمایي دغه درې کال ما قدمت کې مراد دی ما قدمت مخته هغه کار چې هغه مخته وکړې واخرت بیا تعالی په آخرت کې هم په ښه درځي په آخرت کې هم په کار درځي هغه دغه درې کال چې انسان وکړي بنا جوړ کړي د خیر معنا مسجد الله او د رسول اولاد نیک صالح جوړ کړي دغه انسان بل برمو وي د اوبو دومره غټ ثواب دی چې د انتهای نشته. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث شریف کې راغلي کتابونو کې راغلي وایي چې کوم انسان ادنا یو انسان روان هغه ته وایي چې راسه دغه یو ګیلاس اوبه وڅښه په دغه روزه مات ټیم دی وایي دغه انسان ورځ تر محشره الله جل جلاله پر دغه انسان باندې رحم کرم کوي چې دغه انسان صرف یو ساده ګیلاس اوبه و دغه مسلمان د په روزه مات کې ورکړي یو ګیلاس ساده اوبه چې انسان تږی روزه یې نیولې روزه مات باندې راسي ته اوبه ورته ورکړې دا اوبه وڅښه هغه الحمدلله تر هغو پورې خدای پاک تعالی د دې ثواب درکوي تر څه ټیم پورې چې الله جل خپل ټول ترازو نه دروي خپل ټول ترازوغه دا وخت معلوم نه دی وخت معین نه دی دومره غټ ثواب د اوبو حد نه زیات غټ ثواب د اوبو اسراف کول نه ولا حرام نه جایز وسأله فرمایي علمت نفس ما قدمت واخرت هغه کارونه چې نفسونه تاسو نفسونه کې مخته ته دی چې اخر په کار ورته یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم انسان ته چیش په دوکه کې اچولې ته د چیش غرور په ځان کې راولې بربك الكريم نه خپل رب کریم ذات ځکه الله انسان سوچي په یک تنها کې چې زه الله ته داس مخ ناسم په پولیسوات پر هغه نه لیک ناسم دی خاتمه د نبی علیه الصلاة والسلام دی و دی خاتمه د مرګ فرشته ولاړه ده دا رقم الله تناسم د الله جل په دی خو شلاس الخدا د جنت وسره د جهنم وسره د تزان شنو سوچو چې زبد رب جل جلاله د کم کار جواب ورکم کماته ولتان منځ وکړي زبنن ټول په سپیټ کو د مانزه جواب څنګه ورکوم د روزي جواب څنګه ورکوم د زکات جواب څنګه ورکوم د صدقې او د خیرات جواب څنګه ورکوم قرات الحج در باندې فرض د حج جواب څنګه ورکوم دا بلاره ځان سوچوي چې نبی عليه الصلاه والسلام د کوم مخور علم چې یا رسول الله تزما زما په زسامتين تزما شفاعت بیا انسان سوچوي چې د خو د مرګ پرشته ده نن ما منځ وکړ مازدار کېدای شي ما د ماشان منځ ماته نصیب د ماشان منځله مرسم بیا څه کوم ماشان ما ساعه ماشین منځ لما قضا سوی اشد ماشین منځ لما قضا سوی د مازګر منځ وخت رالی مازګر منځله مال مرګ رالی چې زه د الله حضور ته ورغلم الله جل اول سوال د منځ انسان ځکه انسان ته چې اول سوال د منځ راکړه و چې ته راتلې دا د ماشین منځ کله کولې الله انسان څه جواب کوي دا د ماشین منځ کله کولې تا د مازګر منځ کله کوي و د زندولې تا د ماشام منځ کله کوي و د زندولې تا دا رقم د مانځي انسان د ځان سره وسی بیا انسان سوچوي چې زبا مرګ به ماته راشي زه اوس روغ جوړ انسان یم منظم کولی سم روزه هم نیولی سم زکات هم کولی سم خدای دنیا هم راکړه حج هم کولی سم دنیا خدای راکړه مګر اوس زه روغ جوړ انسان یم ماته د روغ صحت څخه مخته بیماري راغله مرض راغلی ما د دې مرض راغلی چې زما پښو کار لکې زه له لمانځه هم ولېدم دی مرض راغلی چې زه که روزه ونیسم ما ته مرګ به شي چې ډاکټران وایي ته روزه به نه نیسې اشه زه به خدای څه جواب ورکوم ما خپل روغ صحت کې هم روزه نه ونیول و چې ناروغ یم اوس مې ښه روزه نه ونیوله یو انسان به خدای پاک ډېره دنیا ورکړې ده هغه انسان زکات نه خوري بخل کوي د الله جل جلاله سره شرک کوي دا انسان دنیا مات کوي هغه انسان الله جل مال ځینې واخلي فقر باندې راولي غربت باندې راولي دا انسان پریشان پاتې اوف کوم دنیا ډېره ما به د زکاتونه سره ما به د خیراتونه کړی ما ته سقدار کړی ولا هغه خدای ټول ځین واخسره اوس نو پریشان اوس بیمار شي ارمانو و چې انسان خدای پاک ډېر دنیا ورکړي انسان روغ جوړ سلامت انسان حج ته نه ځي د علاوه پنځم فرض عبادت ته نه ځي هغه انسان سوچوي چې زه به ناجوړه سولم اوس به څنګه حج کوم څنګه به عرفات ته منډه وم څنګه به طواف کوم څنګه به روزه نیسم څنګه به دا کارونه کوم څنګه به سعی کوم څنګه به شیطان ولم دا نه پښې نسته زما لاسونه نسته زما سترګې نسته زه اوس ناجوړه سولم یا دغه انسان خدای دنیا واخلي موقع ورته پیدا شي انډوالان ملګري و حج ته روان
مور پلار ورونه و حج ته روان دی به سوچ وي چې خدای پاک مخکې مې دنیا ولا په دنیا کې مشغوله ولم ما زه حج پاتې شولې اوس به زه څه کوم اوس به ما دنیا نشته اوس زه خلاص یم اوس زما نه حج موقع نشته حج موقع شته خلاص یم نو ما سره سبب نشته چې حج ته ولاړ شم شی وځان ته غنیمت وسمري یا ایو الانسان ما غرك بربك الكريم اے انسان ته پچیش په غورو کې اچولې ربك الكريم لا خپل رب کریم ځکه الذي خلقك فسواك فعدلك هغه ذات چې هغه ته پیدا کړی فسواك سم کړی او فعدلك برابر کړی الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی انسان لاس په لاس دار کوم ونیسي لاسونه سره برابر شی وغزي دواړه شی برابر دغه کم نس سنا ملا دواړه اوجه ګونډې ټول برابر دي فعدلك فسواك برسم سدا فعدلك برابر وس انسان سوچو زما یو پښه یو پټوي بل پښه مې لاس پټوي به څه کوله یو لاس مې نو وای یو انچ وای دونه چې بل لاس مې غونه غټوي یا الله جل جلاله سم پیدا کړو برابر پیدا کړو هر څه اعضاء په مشکل برابر الله جل جلاله یشره في أي سورة ما شاء ركبك فداش سورة الله جل جلاله في ذكر ما شاء صدق ركبك وجد يكشدر كلا بل تكذبون بالدين وسع الكافرون ونشتري كلا هرگز داش نلا بل تكذبون دا عملك خلق سنين دا تكذب بسمرني بالدين ولا جمع شر يقول خلق تبون دا وسم الله جل جلاله نقرأ او پاک پر دغه هغه جان الحمدلله چې وسو وزارت سم الحمدلله روان دي خبر مې کینستا چې ورځ محشر بالا راولي یو خلق بدار کوم اعلان کول او نبی علیه السلام ویل چې ته دروا وای محشر نه درازي ټول ترازو نه ستاره الله جل به حساب کتاب الانسان څنګه کوي دا پارتو باشو دي الله جل فرمای وان عليكم لحافظون مخواز دا خبرې په تاسو باندې ما دوی فرشتي درکښنه ولني یو پر شیوجا یو پر کینوجا شیوجا شعب لکی کینو د کینوجا ولا هغه چپ عمل لیکي کراما کاتبین چې هغه دواړه معزز دي کاتبین هغه لیکون کې دي څه ستا عمل هغه ستا قول هغه ستا فعل هغه ستا تقریر چې ته کوي هغه ټول الله لیکي هغه د فرشتي د ملایکې لیکي یعلمون ما تفعلون خبر بس دا خلق ما تفعلون چې کوم کارونه دي کوي دا خلق ته رسم محشر چې دا ملایکې ورته راشي دا شي عمل نامې ته ونیسي هغه دا د شي عمل نامو د عمل نامې دي دا د بدو خبرو د بدو کارو عمل نامې دي هغه انسان چې داسې ته وګوري شي عمل نامو ته وګوري داسې خبر بس يعلمون الله بزين ورتيس کی خبر بس وبویني ما تفعلون چې کوم کارونه دي کړی دي به خبر شي په هغه کارو چې کوم کارونه دي په دنیا کې کړی ان الابرار لفي نعيم شكر جنة دي على فرد جنتان ابرار فشاهد فرد جنتان وزن كده زاو ده بطن ولا كون بطن ايوه ده كنت كده هو بس سبيكر كده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله جل جلاله فرمایي يعلمون ما تفعلون هغه کارونه چې د کوم کړي په دنیا کې ما تفعلون نه يعلمون دې په خبر شي هغه کارونه باندې چې کوم کارونه په دنیا کې کړي مسأله فرمایي ان الابرار لفي نعيم بشک جنت دي بشک خوشالي چې د لفي نعيم دا جنت دي دا متکان د شو خلق لپاره شو خلق زکه مراد صحابه کرام قران مجید دې چې دا رقم په نبی عليه السلام باندې نازل هغه جبرائیل امین به ولل چې دا براله او نبی عليه السلام دې وحي وکړي ټول شان لیدل الله نبی عليه السلام دا ستوري دا رقم د فتح سپوږمۍ دا رقم غوته دې کړه سپوږمۍ مې ټول صحابه کرام یعنی
نبي عليه الصلاه والسلام جبريل امين د قران مجید نزول دا صحابه کرام لیدلی وي او صحابه کرام باندې 100% ایمان واجب او فرض ولري په ایمان کې کښنی برابرۍ هم د دې کموالي نه ولري بس ځکه د صحابه کرام درجه ډېر بلند دي ماوته نو قران د څنګه را نازل شوی نو نبی عليه الصلاه والسلام د هغه زیارت مبارک ولانه الله تعالی درانه نصیب کړي هر مسلمان ته دا علیکم نو هغه صحابه کرام لیدلي دي یو شی مونږ نه لري نو ما وحی لیدلي بیا الحمدلله ایمان ور باندې راوړل مگر وس الله علماء کرام فرمایي چې فرمایي تاسو باندې د صحابه کرامو د ایمان لس فیصد واجب دي لس فیصد واجب دي لس فیصد واجب کی چیز راځي انځه وخت موږ پر ټیم کا روزه پر ټیم نسا کلمه وایا انځه وخت موږ پر ټیم کا روزه پر ټیم نسا حج پر ټیم کا زکات پر ټیم ورکوا د مسلمان حق خیال ساته د خپل د ځان د حیا خیال ساته د اولاد خیال ساته کوشش ډیر چې داسې کار داسې سیستم د ځونه شي چې هغه یا کفر وي یا شرک وي یا سود له خدای سره وي داسې کار نه وځي دا الله سبحانه ایمان چې انسان په ځان کې راوړي دا الله سبحانه ایمان وإن عليكم لحافظين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم بشكر الكفار وغناغار خلق لفي جحيم دا زي جهنم دي يصلونها يوم الدين ورتوبه يودغ غناغار خلق يوم الدين ورسوله قيامت باندې وما هم عنها بغائبين دا کفار له جهنم څخه سپټېدلې چې شپېلې به ورسي دا کافرانو یا منډه کې په غار بننوځي یا په غره بننوځي یا په ځمکه چخي یا په درخت بننوځي ډېر يهوديان یو قسم درخت ده داسې درخت ډېر زیات جګیږي هغه درخت وسم دی کوي به خډ ډېر کوي به انتها ډېر کوي هغه درخت په دې نیت کوي وای دا درخت به ورس محشر مجدد درخت زي ودیم ما ته پنارکه درخت به زل سیر شما او پټ کی د تعالی څخه فرمای دای سوای د ما د وس خډیر درخت کړل وسم کوي دا درخت به ورس محشر زو دا درخت موږ ورسو مې درخت زي ودیم درخت به زل سیر شما او پنارکه د مسلمانانو غي پاکسي الله په قرآن پاک څخه فرمای وما هم على الغيب بالظنين او نسی کدی پتاش یو څوک بغائبین چې هغه د پټ سي هغه د غایب سي نه پرشتو ځخه نه په دغه نه وتل سي نه په ذکر نه وتل سي نه په غار نه په کور نه په بلشن او بلشن ځم ټول سي الله جل جلاله په کډ ډیر سخت چې ویني ورځ به ویني سي وسأل فرمای وما أدراك ما يوم الدين اے نبی پیغمبر سم ته په دې څه خبره چې یوم الدین هغه قیامت ورځ د چیشته ثم ما أدراك يوم الدين داخله خبر کا دې د دې معلومات څه نسته چې ما يوم الدين چې ورځ قیامت په څنګه هغه ورځ به دار کوي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا دیو چا په هغه باندې لا تملك دیو نفس من پر ځان تملک نه نفس لنفس پر خپل نفس نشان دی وشي والامر يومئذ لله امر بس صرف الله جل جلاله چلیږي دیو چا په خپل ځان تملک نه چې دی بل الله د سوال وکي یا اله الرحمن ما تعفو کې یا اله الرحمن دا ګناه منه کړی یو بل غټه خبره مين خبره غدارا چې کوم د دې دنیا کې ازمش په هزار حالات کې د توان ډیر خلک قسمونه قرانونه په قران دی په قسم دی هغه طلاق لفظ ورچی طلاق دی فلانه دی ډیر شان طلاق لوري اکی دا انسان ورس محشر چې الله جل جلاله عمل نامه کوي دا څه ته ګوري چې پلانې کا به کړو موږ نه کړی دیواله قرآن کې په قرآن کې ما موږ په قرآن باندې موږ کړی په قرآن حدیث کې دا انسان په غزل لوري کوي کدا انسان پر خدای په نام لوري کوي کته الله کله خدای قبل نه کوي دا انسان به غرق او پرشتو زبون غوای چې طلاقونه ورته اچي قسمونه ورته کوي انسان چې سودا بل غټه خبره مینه خبره ده چې انسان هغه دا کوي چې خپل کاروبار کوي په کاروبار کې به برکت غواړي چې زما کاروبار کې به برکت شي هغه دا قسمونه کوي قسم نه یو په دونه راته پروتي قسم نه یو په دونه پیراغلي قسم نه کما غټه کستا قسم نه کته د بالا ماته غټه کې را پاتې کیږي مې خرڅ مور ده قسم ده بابا غټه نه کې را پاتې بس صحیح نو بابا دونه غټه د بالا غټه نه سکرا نه به برکت کې غواړي علماء کرام فرمایي چې کوم انسان وای که حقیقت کې ما خبره رښتیا هم وي دغه غټه پاتې شي دا وځه هم غټه نه پاتې شي وای دا انسان په حلال رزق باندې ځان ته جلا یو دار کوم قسم کوي چې هغه قسم نن د الله نه غو دار کوم خوري پکې څوک زور باندې کې په دغه کار په دغه ژوند باندې کې برکت راځي
دا مال دا به برکت سي انسان د ورځ 1 لک روپۍ سودا وکړي 50,000 روپۍ سودا وکړي مګر ماښام چې دا انسان دا رقم یې لکه د 50 روپو کاروبار چې کړی د 50 روپو سودا چې کړی دا رقم یې برکت انسان کوي. بل غټه خبره نبی علیه الصلاة والسلام یې صحابه کرام ته ویلي چې ای صحابه کرامو ورځ کوم د دې جهان د دنیا په اخره کې به داسې یو قوم راسي هغه قوم به خپلو مینو سره له خپلو ضیفو له خپلو کوروالاو سره زنا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي صحابه کرامو ته ویلي چې ای د الله رسوله له خپل کوروالا سره زنا نه راځي له خپل کوروالا سره حلال ده هغه نکاح ده هغه هم بستر ده ته څنګه وایې چې زنا راځي او زه یقینا درته یم چې دا رقم خلک به وي چې هغه له خپل کوروالا سره به زنا کوي هغه خلک دی په نشي طلاق خوري په نشي طلاق واچي پر چایو پر ډوډۍ پر ګپه په معمولي شي کې به دې طلاق اچي طلاق نبی الله جل جلاله فرمایي وایي دا خبرې نه دا کلام دا اوس زه غږېږم و دغه غږېدا ته کلام وایي گفت وایي گفت دې گفت الله جل جلاله فرمایي ابغض المبغضات تا پردګار وایي چې په دا کلام کې چې کوم بغض کلامونه دي کوم بېکاره بېهوده خبرې دي بېهوده کلامونه دي په بېهوده کلامو کې چې الله جل جلاله ته ډېر زیات بېهوده کلام دی هغه دا لفظ طلاق دی لفظ طلاق دی انسان د دغه شي د لازم وساتي انسان د کوشش کوي کوم انسان چې خپل دار کوم مردار عادت سي هغه انسان په خپل امام یا د خپل مسجد دار کوم خپل دوست امام باندې هغه راوغړي په خپل کوروالا سره د بي واپسي نکاح تازه کوي توبه دې وکړي بیا د الله تعالی څخه معافي وغواړي دوه غټه خبره. بل محترم دوستان یو انسان دا وایي چې زه د اولاد تربیت خراب کړم اولاد دې غر کړم اولاد تربیت دې خراب کړم اولاد دې غر کړم هغه انسان تر ټولو غټ کار دا کوي چې هغه په کاروبار کې نافتول کمیرا ولي نافتول کمیرا ولي چې اخیه د بل سارا ولا زخه یا له خلکو زخه چې اخیه په ګرام په 10 ګرام په 10 ګرام زیات باندې چې ورکوي په 10 ګرام په 10 ګرام ته کم باندې ورکوي دا پنځه قول نبی علیه السلام فرمایي چې پنځه کارونه چې په کم قوم کې راځي هغه قوم غر کې اول کار دا دی چې الله جل جلاله کوم قوم د مقابله شي هغه قوم موسم او چینج کی یخ په ګرمي کې تراولي یا ګرمي په یخ کې تراولي باران په د یخ باران د یخ باران جلا راځي د دوبي بارانونو جلا راځي د یخ بارانونو راځي په دوبي کې د دوبي بارانونو بوج یخ حالات سره بدل کی موسم سره چینج کی دا کوم نسل بدل کی زوی پلار کی لار زوی کی مور لور مور کی مور لور کی واک د زوی چلیږي زوی بې ادبي بې اخلاقي د پلار تر مخ پلار یې کښته کړی په مجلس کې په محفل کې ځان ته پلار کړی دغه حالات هغه ټیم به انسانان باندې چې خدای ناراض انسانان دغه قوم دغه دوم په کوم قوم کې چې زنا زیات شي زنا زیات شي شهوت زیات شي د سترګو نظر هم زنا ده چې انسان د سترګو باندې یو ښځه یو هلک یو دا رقم بل دا رقم ښه ژوند چې هغه ته سترګو ښه وګرځېږي که هغه په موبایل کې وي علما کرام فرمایي که په موبایل کې وي هم چې د انسان تر سترګو د شهوت په نظر وګرځېږي دا رقم دی که انسان چې سم باقاعده زنا وکړي انسان کوم قوم کې چې زنا زیات شي په هغه قوم کې قدح سالي راځي د باران قدح سالي راځي د اوبو قدح سالي راځي د اوړو د غنمو د بل شي د برو د اوس وګوره هر شی موږ ته ګران دا ګران نه دي دا قدح په موږ کې پرته ده وچې اوړه غنم په موږ کې ډېر وایي دا به اوس په هر ځای کې ارزان وایي دا قدح ده نو قدح چې راغله دا زموږ د اعمالو له وجې راځي قطعا و انسانان ته بیت من اساس یا پلانای باچا یا پلانای ګدا یا پلانای ملنګ یا پلانای سړی وي دا زموږ اعمال داسې چې کوم قوم کې زنا ډېر شي هغه قوم یې قطح راځي او کوم قوم چې اولاد غر کوي اولاد تباه کوي د اولاد تربیت غر کوي هغه انسان دی وکړي انسان یې په نوکو وایي د بل چا د دغه په سکول کېږي انسان چې په سوک د بل چا وایي د دغه په پلته ورکول کېږي یعنی انسان د سترګو نظر باندې زنا یې کوي په خوله په نظر د زنا یې کوي د لاس په لمسه په مسحه باندې انسان زنا یې کوي هغه انسان د اولاد سره د هغه د انسان له اولاد سره به باقاعده سمه زنا کېږي که انسان سمه زنا کوي له هغه له اولاد سره به دا رقم زنا کېږي چې به محله وکړي ټوله په خبره چې پلانې زنا وکړه د پلانې زوی سره زنا وسوله کله به ټول په خبره
دا ټول تړل شوي یو د بل سره زنځیر دی محترم دوستان د دغسې ډېر خلک ځان چې کوم انسان دا وایي چې له ماسین هغه انسان د الله څخه عفو وغواړي توبه او استغفار کثرت په ځان کې راولي او بل محترم دوستان غټه خبره ده په کوم وخت رسوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي بېبخته انسانان په انسانانو کې هغه دی چې روزه مبارکه باندې تېر شو دی الله راضي نه کړي توبه یې قبوله نه شي محترم دوستان دغه موقع ده دغه روزې میاشته دا زموږ سېزنی عبادت هر انسان به کوشش دا کړي چې الله ډېر یادوي لمونځ کوي او الله دې وزاړي واري یو وارې ورته وزاړه الله جل جلاله به تا ته دا ټوله تېر ګناهونه در معاف کړي هغه ګناهونه له وجه څخه به چې کوم قطع پته راغلی هغه به هم ختم شي کوم ظالم باچا پر تا مسلط دی هغه به هم ختم شي کوم بیماري کوم افت ستا پر کور راغلی هغه به هم الله تعالی غیر کړي چې کوم اولاد ته تا کار کډیان شوي هغه د اولاد کډیان به دې ډک سم برابر ژوند زندګي به دې ټوله سم الله دې موږ عمل کوو ټیک نه شي دعا غواړم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الذين خلص العالمين على ذلك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعملك اعلى الدرجات وتبلغنا اقصى الغايات من جميع الخيرات وفي الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك سفينة السامتي ما بين صلي نوت بدا سير الله فوق لكم بينون الشام بنتا لأن المجدات إذا أملك